السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال لپاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینه جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه لرم چې تاسو به روغ جوړ یئ. الله عمر دراز سره د صحت نصیب کا. الله د هر قسم شر مصیبت او تکلیف او آفت نه په امن کې وساته. محترمو، نن ما تاسو دپاره یو داسې عظیم الشان وظیفه او عمل راوړی دی چې د هغې په کولو سره دا ستاسو څومره حاجتونه وي په زړه کې، څومره مشکلات وي، څومره پریشانۍ وي، څومره مصیبتونه وي چې تاسو په هغې کې مبتلا یې یا ستاسو حاجات وي هغه نه پوره کیږي. نو د هغې دپاره ما نن تاسو لا یو مجرب یو بهترین عمل راوړی دی، یو وظیفه مې راوړې ده چې ډېره عظیم الشان او مجرب وظیفه ده. د هغې کول او ترتیب یې څرنګه دی، هغه وظیفه ډېره اسانه وظیفه ده. تاسو چې د هر مانځه نه پس وي، ترتیب او طریقه دا ده چې د هر مانځه نه پس وي، که هر مونځ وي د هغې نه پس چې مونځ برابر کوي، د هغې نه پس به بیا درود پاک په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ووایئ. که 3 پیرې وي، که 5 پیرې وي او که 7 پیرې وي، نو بیا به د هغې نه پس سجدې لاړ شي او په سجده کې به 21 ځله یعنی 21 مرتبه یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین دا به په سجده کې ووایئ. او په دې سجده کې به تاسو دعا هم وغواړئ د الله جل شانه نه. نو چې تاسو سر راپورته کوئ، د سر راپورته کولو نه مخکې به انشاءالله تعالی د الله جل شانه په فضل و کرم سره ستاسو هغه حاجت، هغه پریشانی، هغه مصیبت، تکلیف، آفت الله جل شانه به ستاسو حاجت پوره کړی وي. او دا نور چې کوم مشکلات دي دا به الله جل شانه په خپل فضل و کرم سره او د دې وظیفې په برکت سره رفع دفع کړي، یعنی هغه پریشانی، تکلیف، آفت، مصیبت به د ستاسو نه لرې کړي وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.